السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید ساتم در رب نه چې روغ جوړ به کتونکو کم کسان چې په دې افواهګانو باندې دوکه شوي او چا ورته په غوږونو کې دا خبرې چولي دا دروغ او هسې افوا ده. خلک ورته په دغه کې وایي چې یاره دوی د اشاعت والا چې کوم پنجپیرین دي دوی تبلیغ نه مني، نو داسې خوشې خبرې دي دا د هغوی د بدنامولو دپاره او د هغوی نه سره د دشمني او د بغض کولو دپاره یو بهانه ده. کله ورته وایي تبلیغ نه مني پنجپیرین، کله ورته وایي قبر عذاب نه مني، داسې خوشې خبرې دي. به هر حال نور بل کلیپ کې به ته زه هغه هم راوړم چې قبر عذاب موږ منو که نه منو، هغه به هم درته وښیم چې د قبر عذاب موږ منو. د قبر عذاب منل چې کوم دي دا هم د مسلمانۍ یو حصه ده. خو به هر حال زه د باندې دا کلیپ ګورم چې آیا موږ تبلیغ منو که نه منو. دا د مفتي مجتبی صاحب دا کلیپ تاسو واورئ او په خپله واورئ او بس بیا فیصله وکئ او د چا په خبرو کې مه راځئ. دا مختلف بهانې دي، وسوسې دي د دې عوام ورونو په ذهنونو کې اچئ په دې وجه باندې چې یاره د دې نه دا خلک متنفره شي او زموږ طرف ته مایله شي او به زموږ خېټې میټې پکې بیا غوړي. نو راځئ چې دا کلیپ واورو په شریکه باندې اورو. نو غوږ شي ورته. د پیغمبر ذمواري دا وه کنتم خیر امتن. دوستان وی شپږم نمبر ګوره شپږ نمبر له زه خپل ځای له رالم خام. شپږم نمبر دعوتي نه پېژنې خدای بندګانو. شپږم نمبر څه شی دی؟ دعوتي څنګه وایو؟ وایي د ختم نبوت په صدقه کې دا ټکې تاسو چې ته نه یاد کړه خدای بندګانو سیروزي له خو چې ته ځئ که نه د الله په دې لار کې وخت لګوئ، خو ګوره د الله لارې ته به لار نه بندوئ. ښه صحیح ده که نه؟ د الله لارې ته به لار نه بندوئ. د الله رب العزت د دین خدمت ته به سینه پراخه ساتو. د الله رب العزت د دین خدمت ته پراخه سینه ساتو. عوام ورونو لا تبلیغ کې تلل ضروری دي د دې دپاره چې علماو سره مینه پیدا شي او د دې دپاره چې قرآن سره محبت پیدا شي، چې بیا قرآن ته کینی او استاد یې ته وایي ته څنګه زموږ امام یې چې موږ ته د قرآن درس نه کوې. شابه که نه موږ ته خو په ځایل قرآن کې ویلي دي چې په کوم جومات کې د قرآن درس کېږي په هغې سکینه نازلېږي. ستا په موږ سکینه نه ده سو شابه استاد ته په زوره باندې قرآن کېږي. دا چې کوم نه نو په اصولو باندې وخت لګېدلی او چې داسې نی نو هغه اصول لا ټک په سین کې وغورځئ بیا موږ پسې راشي. او که نه دا کار به ګوره نه کوي، زما په خپله وخت لګېدلی دی. نو دا کار به ګوره نه وي. ښه خیدر امیر صاحب په دې پوه شوې که نه څه کش کش به نه کوي. نو دا صحیح خبره ده چې ګوره دعوت تبلیغ شپږم نمبر دی. په هغې کې دا فرمایي موږ وایو مشران وایي د ختم نبوت په صدقه کې موږ ته یو کار میلاو شوی دی. وایي که نه وایي؟ موږ ته یو کار میلاو شوی دی. هغه کار د پیغمبر ذمهداري موږ ته میلاو شوې ده. د پیغمبر ذمهداري دا ده لیظهره علی الدین کله، لیظهره علی الدین کله، په